بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د سرنا یو منټ وکاړم تاسو سره. مولا الاول چې دا کتاب موږ شروع کړو، الاول خو بګدا حمد و صلات او درود شریف او دا بیان کړل. د خپل کتاب ترتیب او طریقه دا بیان کړل. بیا دې یو مقدمه او درې قسمونه دا به بیانوم ان شاء الله. په مقدمه کې درې فصلونه، په لومړي فصل کې څه شو؟ دنا علم النحو، تعریف، موضوع، غرض دا. په دویم فصل کې د کلمې تعریف کړو، به د کلمې اقسام وي، اسم، فعل، حرف، او د هر یو د اسم، فعل او حرف تعریف، د اسم، فعل او حرف علامات او د دې وجوه تسمیه دا ویل. او په حرف په خبره کې یو خبره دا زیاتی کړی و چې حرف په کلام کې نه مسند واقع کېږي نه مسند واقع کېږي. نو د حرف دراوړلو فائدې سری شپږ فائدې دلته ذکر کړې وي. بیا بای په ځمن کې یو خبر دام ذکر کړو چې د جملې لپاره دا خبره ضرورت ده چې بری کې به مسند او مسند ځوانه وي، فعل او فاعل یا دوی اسمونه نه جوړي یا به اسم یو فعل نه جوړي، او د یو اسم یو حرف نه یو فعل او یو حرف نه کلمه نه جوړيږي، د جمله نه جوړيږي. او بیا په اعتراض کړو چې یاره په یا زیدو کو جوړه شوې ده. دا په دریم فصل کې د کلام متعلق کوم خبرې مونږ کولې، نو پای کې مونږ دا ذکر کړو چې کلام چې د یو څه بل څه ته نسبت شوی ما او نسبت تام وي، نسبت تام دی ته وي چې پای باندې سکوت برابر وي او مستند مسند په پکړ دا ټوله خبره اتره دا په دریم فصل کې شو. بیا د وی چې را مقدمه چې ختمه شولان اوس په اقسام ثلاثه باندې شروع کوم، د اسم، فعل، حرف، او بیا اسم شروع کو د اسم تقسیمات. نو اسم وای په اعتبار دا تغیر او تبدل سره په دوه قسم لري، یو معرب دی بل مبني دی. معرب تعریف ذکر کړو، کل اسم رکب ما غیره ولا یشبه مبني الاصل. مبني الاصل بیان کړو چې درې سوزونه دي. بیا د معرب حکم بیان کړو چې حکمه الا يختلف باخره باختلاف العوامل، چې اخر به د عوامل په بدلولو سره بدلیږي. ما عوامل ټکه بغیر نو عوامل جمع د عامل، عامل، معمول، اعراب، محل اعراب څه ته وایي دا تعریفونه مو وکړل. بیا موږ دا وایو چې اعراب درې تقسیمونه دي، اعراب لفظي، تقديري، محلي، اعراب بالحرف بالحرکت، اعراب حقيقي حکمي. ما ویلو د دې نه سو اقسام جوړ شول: اعراب بالحرکت لفظي حقيقي، اعراب بالحرکت لفظي تقديري، اعراب بالحرف لفظي حقيقي. دا اقسام جوړ شول. نه بعد موږ چې اسم متمکن چې ورته اسم معرب هم وایي، دا بشپړ قسمونه دي او د دې یادول لپاره مې نه ساونو باندې موږ دا یادو پناه وقفونو باندې چې موږ ته د خپل وضاحت سره بیا اصناف معلوم وي. مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر مصنف، غیر منصرف، اسماء سته مکبره او تثنیه کلا وکلتا اثنان و اثنتان، جمع او مذکر سالم اولو 20 تا 90، او اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف به متکلم، اسم منقوص جمع مذکر سالم مضاف به متکلم. او پدې کې د هر اعراب قسم نوم او د هر اعراب قسم جنن داغه تفصیل او داغه مثال او داغه تعریف تیار دا څه ته وي: مفرد منصرف صحیح څه ته وي، جاری مجرور څه ته وي، جمع مکسر منصرف څه ته وي، غیر منصرف څه ته وي، مؤنث سالم څه ته وي. د تسنیه درې قسمونه، د جمع درې قسمونه، حقيقي، صوري، معنوي، دا ذکر شو. بیا موږ وی چې دا اسم معرب په دوه قسمه لري، یو منصرف دی او غیر منصرف دی. منصرف غیر منصرف تعریفونه موږ وکړل چې پای کې اسباب مناسب نه دوه سببونه یا یو سبب چې قائم مقام د دوه سببونو دا پکې راغلی، دا غیر منصرف یو کې نه راغلی، دا منصرف دی. منصرف غیر منصرف موږ احکام بیان کړل چې په دې منصرف باندې هر قسم حرکات سره د تنوین راتلی شي او بغیر منصرف باندې کسره او تنوین ناراضي. بیا موږ دا وې چې غیر منصرف په دې کې اسباب منصف نه، اسباب د عدل وصف ثاني معرفه او جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان. منګ بیا د عدل تعریف وکړو. عدل په لغت کې د سلور معنی د لپاره راتلو چې کله صله بدلیږي معنی بدلیږي. ویم عدل تعریف یو کو. بیا د عدل فقه اسمه عدل تحقیقي، عدل تقدیری ویل او داغي مثالونه بیان کړل. او دا موږ وی چې عدل د دغه سره د وزن فعل سره نشي جمع کېدای، ځکه چې د عدل خپل اوزان او د عدل شپږ اوزان بیان کړل، او عدل د عالمیت سره جمع کېدای شي. او عمر او ظفر باغی په مثال کې او ثلاث مثلث او اخر جمع په دې کې منګه تفصیل کړو.
بیا دویم سبب هغه د اسباب مناسب نو وصف د نو وصف تعریف موږ بیان کو معنا او تعریف بیا وصف چې غیر منصرف د لپاره سمو جوړیږي د غیر لپاره شرط وصف اصلي وصف عادي دي دې کې موږ خبره اتر وکړه بیا موږ راغی نه بعد دریم نمبر ته وړو تانیث نو موږ اول د مؤنث مذکر تعریف وکړو بیا د مؤنث دوه قسمونه مؤنث قیاسی سماعي باقي کې د علامات تانیث بیان کړل نه د علامات په اعتبار سره د مؤنث څلور قسمونه دي تانیث لفظي تانیث بالغ مقصوره تانیث بالغ ممدوده زائده او تانیث معنوي نو تانیث د هر قسم چې د غیر منصرف لپاره سو جوړیږي نه لپاره شرط لګ تانیث لفظي لپاره موږ شرط ولر چې عالمیت ته الف مقصوره الف ممدوده لپاره موږ شرط نشته یو سبق مقام د 200 مونږ او تانیث معنوي لپاره موږ را خبره کړو چې یا خو ول شرط دار چې دا زائد علی ثلاثه وي که زائد علی ثلاثه نو متحرک الاوسط به اگر متحرک الاوسط نو او ساکن الاوسط نو بیا شرط دار چې عجمی وي او که اس نو بیا هغه منصرف او غیر منصرف ونه جایز لکه هندون بیا موږ وی معرفه مله معرفي په اقسام کې دي چې صرف عالم ته مراد ده نور اقسام د معرفي د غیر منصرف لپاره سم ځکه نشي جوړ دي چې وریګو مضمرات اسماء اشارات اسماء موصولات هم مبني دي او معرفه به اضافت او معرفه به الف لام منصرف لره غیر منصرف لره منصرف حکم باندې کړ دي معرفه بالنداء په اکثر صورتونو کې مبني وي او دا په معرب باللام کې داخله ده دا غینه بعد مونږ وی چې وصف چې د غیر منصرف لپاره عالم چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دا دغه شرط ولا دا معرفه پرې کې صرف عالمیت شرط ده او بیا مونږ وی چې د عالم چې نه دا هم دغه سره نشي جمع کړي د وصف سره نشي جمع کړي ځکه په ذات مبهم دلته په ذات معین دلته بیا مونږ وی دلینه بعد چې عجمه څه ته چې غیر عربي لفظ وی عربي کې استعمال شوی عجمه چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نه یو شرط ولا عالمیت ته دویم ولدار چې دا زائد علی ثلاثه بوي او که زائد علی ثلاثه نو متحرک الاوسط بوي او کنو جو بیا هغه منصرف ویل جایز دي لکه نو هندا منصرف ته بیا موږ تیر سبق کې جمع ویلو جمع موږ دا ویلو جمع دې ته وایي چې اب درو نه بزیات افراد بندلال کې سره د دې چې په واحد کې تغیر او تبدل شوی تغیر او تبدل عام دی که حقیقتا وي که حکمن وي بیا ما ویلو چې جمع د غیر منصرف واسو جوړیږي نه هغه به یو جمع منتهى الجموع وي او بل چې په اخر کې به د ستانه چې د وقف پال کې بحث سره بدلیږي جمع منتهى الجموع هغه جمع ته وایي چې دا غي نه اخوا نور جمع تکسیر نه راځي د ته جمع اقصا جمع منتهى الجموع جمع الجموع دا ورته هم ویل کېږي بیا ما وی چې د جمع منتهى الجموع جوړول طریقه دا چې لولنی ځوان حرفونه به مفتوح وي دریم ځای به الف علامه د منتهى الجموع راغلي وروسته کوي حرف او مشدد وي که دوه حرفونه لولنی به مکسور وي او که درې حرفونه لولنی به مکسور دویم بیا او دریم به په خپل حال باندې او د دې په اخره کې با د لکه مثالونه د دابتو د دوابو د مسجدونو مساجدو او د مصباحونو مصابيح دویم شرط ولدار چې د دې په اخره کې بدل ستانه وي چې هغه ته د وقف بل کې به سر بدليږي لکه فرازنتون سایقلتون اگر ته جمع دي او منتهى الجموع دي خو لکه د دې چونکه التباس د قواعدتون کراهیتون سره ده نو دا به غیر منصرف تباسم نه جوړيږي او غیر پدې دې سره کو چې کوم غوي نو پدې کې د درې اسباب قوي دي قوي یو تانیث بالغ مقصوره زائده تانیث بالغ ممدوده زائده جمع منتهى الجموع دا اسباب قوي دي ته لیکيږي چې یو سبب پکې قائم مقام د دوه سببونه وي نو پدې کې یو جمع نه بل بل لزومي جمع نه او په تانیث بالغ مقصوره زائده ممدوده کې یو جمع نه او یو تانیث یو لزومي تانیث ده لزومي جمع مطلب دا دی چې لکه چې کله د جمع منتهى الجموع وزن نه یې کنه نو دی لره د جمعیت لازم دی لازم اندا بخا مخالق جمع وي د واحد وزن پرې دغه باندې راځي خالي دویما اوس منګه نه سبق کې منګه یو وایو ترکیب نو لکه منګه عدل وصف تانیث معرفه او جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان نو ترکیب په علم النحو کې چې کله ترکیب استعماليږي نو دوه ځای استعماليږي په دوه معنی باندې استعماليږي یو ترکیب ویل کېږي ضم کلمه الی کلمه اخرى چې یو کلمه بل کلمې سره مې او حل دې تم ترکیب وي لکه موږ والا زید قائم ترکیب وکا ها واعلموا ان ما غنمتم من شيء دې ترکیب وکي یو دا ترکیب دی ضم کلمه الی کلمه اخرى یو کلمه بل کلمې سره ملاویدل دا ترکیب عام دی دا په علم النحو کې بیانېږي دلته کې زموږ مقصود دا ترکیب نه دی دلته کې مطلب زموږ د دینه هغه ترکیب او هغه مرکب دی چې د هغې تعریف دا دی
صيرورة كلمة صيرورة كلمتين أو أكثر. صيرورة كلمتين أو أكثر من غير من غير جزئية بحرف. آسان الفاظ کې تاسو له مرکب تعریف ذکر لري چې دلته کې د مرکب نه مراد مرکب معنی صرف ته چې دې ته مرکب مزجی ورته مرکب معنی صرف ته امتزاجي ورته هم وي او دا مرکب دی چې د دوو کلمو نه یو کلمه جوړه شوي او په منځ کې پکې حرف پټ نه وي په منځ کې پکې حرفیات پټ نه وي د دوو کلمو نه یو کلمه جوړه شوي او په منځ کې پکې حرفیات پټ نه وي د ترکیب شپږ قسمونه دي د ترکیب څو قسمونه دي شپږ الحمدلله یو ترکیبی اسنادی دی ترکیبی اسنادی دویم ترکیبی اضافی ترکیبی موصوفی ترکیبی عددی ترکیبی سریبل مزجی او ترکیب معنی صرف پوه شو په دې باندې ها تاسو په روز کال دغه ویلو کنه مرکب غیر مفید ویلو کنه مرکب غیر مفید څه ته وایي چې وایو کې خبره وو کې خاموش شي اوریدونکو د خبر یا طلب حاصل نشي بیا تاسو په روز کال په سبق کې راوړل دا په روز کال نه سبق ده چې مرکب دو قسمونه دي مرکب تقییدی مرکب غیر تقییدی مرکب تقییدی دي ته وایي چې بدی کې جزء اول د جزء ثانی لپاره قید وي مطلب دا دی چې جزء اول عام وي جزء اول عام وي د جزء ثانی پر اتلو سره هغه خاص شوی د مرکب تقییدی وي او مرکب غیر تقییدی چې بدی کې یو جزء بل لپاره قید نه وي جزء اول عام وي د جزء ثانی پر اتلو سره خاص شوی نه د مرکب تقییدی دوه قسمونه دي مرکب اضافي مرکب توصیفي او د مرکب غیر تقییدی درې قسمونه دي یو مرکب مرکب بنایی مرکب معنی صرف مرکب صوتی پوه شئ آسان تعریفونه مرکب اضافي دي ته چې بری کې یو اسم بل اسم ته نسبت شوی وي لکه غلام زیدین کې د غلام اضافت شوی دی زید ته د چا اضافت شوی ته د چا اضافت شوی هغه ته مضاف وي او چاته چې نسبت شوی ته مضاف الیه مرکب توصیفي دي ته وي چې بری کې دویم اسم دا اولنی اسم خواله یا بدواله بیان کړي لکه ته رجل عالم دا دویم اسم دا اولنی پر صفت بیان کړي دریم نمبر مرکب عددی ورته وي مرکب امتزاج مرکب مزجی ورته وي مرکب عددی دا مطلب دی چې بدی کې دوو اسمون نه یو اسم جوړ شوی په منځ کې په حرفات پټ وي په منځ کې په حرفات افسوي پټ وي پکې او لکه 11 نه 19 پورې د 11 نه والا د 19 پورې لکه 11 پاتې 11 او دغه شان دي 12 او 10 نو 12 پاتې 12 13 اصل کو 13 پوه شئ نو په منځ کې به حرفات پټ وي نو دا مرکب عددي دی ورته کوله تاسو مرکب عددي ویل څه ورته ویلو مرکب بنایی او عددي یو شی دی دویم دی مرکب معنی صرف مرکب معنی صرف دې ته وایي چې په منځ کې به حرف دوه اسمونه نه جوړ شوي په منځ کې به حرفات پټ نه وي دوه نه جوړ شوي په منځ کې به حرفات پټ نه وي لکه بعلبکا بال دی او بوت نوم دی او بکا د باچا نوم دی دوانه یو ځای شوي دي او په منځ کې به حرفات پټ نه لري بعلبکا او مرکب صوتی دي ته وایي چې د دوه اسمونه نه جوړ شوي او دویم پکې اسم صوتي आवाज وي پکې لکه سیب وې و د پښتو یو شرع ده کنه د دې نو پای کې دا لیکلي چې دې ته سیب وې د دې پلار وې مڼه راوغسته خپل بچی ته وی چې سیب وې مڼه نو خدای دې مې خور نه کړه کدا سیب ورته په پښتو کې مڼه سیب په پښتو کې مڼه ته وې او دا خدای خبر چې د پارسی ژبه او کله کمی ژبه یا به عربي سیب وې په عربي کې مڼه ته سیب نه وې او ته چې سیب وې دا مڼه درا شواله لیکي نه دا مې ځکه دا په کوم اسانه لپاره په دا خبره دا غره چې مانا نه دا وې اواز ته وې لکه موږ عربيان وې سیب وې مانا ده راشواله نه دا سیب خو په اردو کې مڼې ته په عربي کې مڼې ته نه وې سیب وې په چته عربي چرچله یا که چته عربي به یا په فارسی خو لکه دغه نه او پنجابي خو سره نه اردو ولا اردو خو سو جوړ شوی دا او پنجابي خو په جنې ما په خیال
ها بل لا خبره ده کنه یو مرکب اسنادي دی مرکب اسنادي ادي ته وای چې بدی کې د یو اسم بل ته نسبت شوی مرکب او اسناد تام لکه کم چې دغه وکنه موږ چې ویلو دا مرکب مفید مرکب مفید موږ دی یې مرکب مفید ته بل نوم جمله وای بل ورته مرکب تام وای بل ورته کلام وای بل ورته مرکب اسنادي وای پوه شو به معنی نو د مرکب څو قسمونه شولو شپږو پنځه خو مرکب غیر مفید دي ایو مرکب مفید دی نو شپږ قسمونه څنګه شوي مرکب اسنادي مرکب اضافي مرکب توصیفي مرکب بنایی مرکب منصرف او مرکب صوتی ندل کې د مرکب نه مراد صرف مرکب منصرف ده دل کې د مرکب نه مراد سره صرف مرکب منصرف ده صرف مرکب منصرف ده او دا نور نه دي ځکه مرکب اسنادي دا خو مبني وي مرکب اسنادي سوي مبني وي او دا مرکب اضافي او دا نور چې څومره هم دي کنه نو مرکب اضافي دی توصیفي دی او دا مرکب اضافي او توصیفي دواړه چې دا معرب دي او دا بل چې دي دا مرکب بنایی بدی کې هم دا اولنې جز سینه دا بل کم مبني وي او دویم به معرب وي ال دا سوي دي کنه اولنې جز به مبني دواړه جزونه به مبني وي په فتحې باندې دواړه جزونه به مبني وي په فتح باندې سوا د 12 نه ال دا ویلو کنه دواړه جزونه به مبني وي سوا د 12 نه او ال دا به دویم دی کې دا سوي وي په مرکب بنایی کې چې مرکب بنایی د دې اولنې جز مبني دی په فتحې سره او دویم جز به معرب وي خو غیر منصرف دا ټکي ویل ولته کې پروس کا چې تاسو کومه کاپی ویلې وا پای کې به تاسو دا لیکلي چې مرکب بنایی وې کنه مرکب بنایی تعریف بیا 11 بیا د مرکب بنایی دوه جزونه مبني دي په فتحې سره سوا د 12 نه چې د دې اولنې جز معرب دی دا ټکي ویلو کنه بیا تاسو مرکب منصرف دیته وای مرکب منصرف دیته وای چې بریګي د دوه اسمو نه جوړ شوی په منځ کې کارفیات پوشیده نه وي پټ نه وي پکې لکه با علی بکا او بیا په بریکټ کې په فائدې کې لیکلي د مرکب منصرف اولنې جز مبني دی او دویم جز معرب دی خو غیر منصرف معرب دی خو څه نو غیر منصرف دی پوه شئ او مرکب صوتی اولنې جز خو مبني دی او دویم جز هم مبني دی ځکه چې اسم صوت ته اسم اصوات دا په مرکب اسم غیر متمکن کې راځي نو صرف دغه یو پاتې شو چې هغه څه دی مرکب منصرف پوه شئ په دې معنی او دا دغه چې دی کنه دا څور دی مرکب اسنادي دا مبني وي ځکه چې جمله ده او جمله من حيث الجمله دا سوي مبني بدی باندې اعراب نه بدلیږي د جملې باندې پوه شئ اوس وګورئ دا اما ترکیب هر چې ترکیب ده د ترکیب نه مراد مرکب منصرف ده د ترکیب نه مراد سره وای د ترکیب خو د ډېر شي قسمونه دي فشرطه ان يكون علما شرط د دې لپاره دا چې دا عالم وي ځکه دا شرط ولولې دی چې دا عالم وي دا شرط ولا ځکه دی کنه چې لکه دا مرکب دی او مرکب چې دی دا ثقيل وي او عربیان چې تاسو ته دا پته ده چې عربیانو کله کوم خبره په هغه باندې کم حرف کم کلمه په هغه باندې ثقيل راشي هغه ته ثقيل ښکار شي نو هغه د ثقل لري کول لپاره بیا باید تغیر او تبدل کوي څه کوي دا تغیر بکې بدلواله نو چې کله دا علم شو نو برون ما تاسو ویلو بل مې ته ویلو چې دا علم دا د تغیر او تبدل نه محفوظ وي د بدلیدو نه محفوظ وي نو دی ولې په شرط چې دا بسوي عالم بوي خو بلا اضافه ولا اسناد یعنی دا عالم بوي خو په اضافت سره بنوي په اضافت یعنی مرکب اضافي به هم نوي ولا اسناد نه مرکب اسنادي به هم نوي کبا علی بکا لکه با علی بکا اوس ګوره بال بکا دا بال د یو بوت نوم دی او بکا د باچا نوم دی بال د بوت نوم دی او بکا د سم دی نو دغه باچا به د بوت عبادت کوو نو هغه زید ټو بال بکا نوم کې خدو سره مله کې خدو بال بکا نو د دوه نه یو جوړ شوی دی او په منځ کې به حرفیات پټو نه دی دا مرکب منصرف دی وسو عبد الله منصرفون عبد الله و دا منصرف دی ولی ځکه دا کوم مرکب دی مرکب اضافي دی سره مرکب اضافي دی و معدی کربو غیر منصرفین او معدی کرب چې اندام سره غیر منصرف دی ولی
ځکه چې د دوه نه یو جوړ شوی دی او په منځ کې په حرفیات پټو نه دی دا لکه بعل بک او مادي کرب او دا نمونه دي ښا وشاب قرناها مبني شاب قرناها مبني وشاب قرناها دا مبني دی شاب قرناها شاب فعل له قرنا مضاف ته قرنا فعل او شاب فعل له شاب فعل له قرنا او دته قرنا ها نو قرنا مضاف او ها مضاف الیه مضاف صاحب مضاف الیه دا فاعل شاب قرناها معنی دا چې سپینش په کونسي د هغه خزه سپینش په کونسي د هغه خزه کونسي معنی وخته د کم چې د زنانه سره را د کې د چوټی کوي دا هغه ته کونسي وي کنه نو دې خزه کونسي شاب قرناها د خزه کونسي چې نه دا سپینش ولې نو دا یو زنانه ایو په خپل او وختو باندې ډېر زیاته خرچه کوله چې کله دا هغه وخت سپین شولو نو خلکو بقاروله په دې باندې نو شاب قرناها نو شاب قرناها دا غي نوم شو نو شاب قرناها دا مرکب اسنادي دی په اصل کې مرکب اسنادي ولې دا چې شاب فعل له او فعل مسند وي او قرناها دا مسند له ده نو دا مرکب اسنادي دی ځکه چې د مسند له نه جوړ دی خدا مرکب اسنادي د چانوم کې خوده شو مرکب اسنادي د چا نوم کې خوده شو نو چې دا مرکب اسنادي د چانوم کې خوده شي دا مبني ځکه دا په اصل کې جمله او جمله من حيث الجمله سبي مبني وي مبني لکه د دې نسب مثال لکه زید قائمون د چانوم کې خوده شي یا ضرب زید د چانوم کې خوده شي نو ضرب زید چې د چانوم کې خوده شو نو دا هم مرکب ده خو مرکب منصف نه مرکب اسنادي ده د دې وجنه دا چې د مبني وي هغه په شو به معنی ها نو په مرکب کې منګه ګوره یو منګه دا وي چې مرکب علم النحو کې څه استعماليږي یو ضم كلمه الى كلمه اخرى او ذم صيرورة كلمتين او اكثر كلمه واحده من غير جزئيه الحرف چې د دوو کلمو نه یو جمله یا د دریو جملو نه د دریو نه یو جمله جوړه شوی یو کلمه ته جوړه شوی او به مې کې حرفیات پټ نه بیا ما د مرکب وی چې شپږ قسمونه دي او د هر تعریف نه توګو او بیا مې وی چې غیر مصرف د بل کوم سبب جوړیږي نو صرف مرکب معنا صرف ته صرف سره مرکب اضافي او مرکب اسنادي دانه ده اما الالف والنون الزائدتان اتم نمبر با اسباب منصرف کې الف نون زائدتان دي الف نون زائدتان یعنی هغه الف او نون چې هغه زائد راغلي وي هغه الف او نون چې سره راغلي زائد راتلو مطلب دا دی چې د فا عین لام کلمې په مقابله کې نه راغلي هغه الف او نون چې د کلمې په اخره کې راغلي وي او زائد وي د زائد مطلب دا دی چې دا با د فا عین لام کلمې مقابله کې با نوي د فا عین لام کلمې مقابله کې با نوي لکه عثمان وزن سره فعلان عثمان وزن سره فعلان عمران وزن فعلان عمران وزن شکران وزن فعلان وذكر کلمې خپل ودا کنه نو بیا هغه د غیر مصرف په اساس نه یو الف نون زائدتان چې هغه الف نون چې د کلمې په اخره کې راغلي او سره راغلي وي زائد راغلي وز دا الف نون زائدتان دا بیا د اسم په اخره کې وي یا به د وصف په اخره کې وي یا به د علم په اخره کې یا به د سب اخره کې وي د وصف کله اسم په اخره کې راغلی نو بیا ول شرط ده چې دا به علم وي یعنی د چانوم بوي بیا ول سبب شرط سره چې دا به سوي عالم بوي یا د چانوم وي لکه عمران عثمان زعفران د کامران او دا ټول نمونه چې د سری غیر منصرف دي پوه او کچرتا دا د وصف په اخره کې راغلی نو بیا ول شرط ده چې د مؤنث به فعلانتون په وزن باندې راځي ته دې مؤنث به د فعلانتون په وزن باندې راځي لکه ندمان دا منصرف ته ندمان اوس په اخره کې ندمان هغه زنانه ته وای ندمان اسړی ته وای چې نشي کړي شراب اس کړي نو دا ندمانون دا چې دا اوس منصرف ته ولی منصرف ته ځکه چې د دې مؤنث د فعلانتون په وزن باندې راځي ندمانتون نځي سره راځي ندمانتون هغه پوه شو به معنی ندمانتون نځي نو دا به منصرف هغه پوه شو به معنی ها منګه دا خبر وکړه چې الف نون زائدتان څه ته وایي چې د کلمې په اخره کې الف او نون دواړه سوي یعنی نه پکې د الف او نون دواړه زائد وي ګوره چې نه چې صرف الف پکې زائد وي یا پکې نون زائد وي نه بلکې دواړه زائد دي دواړه زائد کېدو مطلب دا دی چې راځي چې دواړه به راځي او کځي چې دواړه به ځي اوس ګوره
د تسنیه په اخره کې رجل رجلان د رجلان په اخره کې الف نون راغلي دي کنه خو دا زائد نه دي دوانه ځکه اوس د رجلان چې زه دغه وکما اضافت وکما نو دیم رجلا مصرین نو نون خو په اخره کې لاړو او الف په اوله کې لا الف تلاړو نو زائدتان مطلب دا دی کرازی دوانه په جمع راځي کنه راځي جو بیا په دوانه په جمع نه راځي دغه ته وای ښا نو په دې سره غوړه د تسنیه دي په تسنیه په اخره کوم الف نون راغلی دی کنه واه زائدتان نه دي ځکه چې کله موږ د دې تسنیه اضافت وکړو نو بیا یو الف پکې پاتې کېږي او صرف نون ته ورځيږي نو دا الف نون زائدتان یا به اسم په اخره کې راغلي او یا به د وصف په اخره کې کله اسم په اخره کې د غیر منصرف سبب جوړېدو د پر سره شرط سره عالمیت هم دغه وجه دغه چې لکه په وصف د اسم په اخره کې راغلي نو هغه پکې بدلواله کوي نو موږ لکه بدلواله کول لپاره دا چې لکه عالم شي نو بیا بګه بدلواله نشي کوله او دویم کده وصف په اخره کې راغلي نو بیا ول شرط دار چې ردی مؤنث به فعلانه بودن معنی نه راغلي د فعلانه بودن معنی بول نه راغله ځکه کنه چې بدی کې د فعلانه بودن معنی راشي د فعلانه بودن معنی راشي نو بدی کې بیا دا علامه د تانیث خو یو پکې راغلي د تا پکې راغلي نو بل پکې نشرات لله ها او یاد ادا چې د دې په اخره کې الف نون زائدتان ناغلي او دا د وصف په اخره کې نو شرط والله چې دا مؤنث به د فعلانتون بوده معنی ځکه د دې په اخره کې الف مکسوره الف ممدوده راشي نو الف مکسوره الف ممدوده په خپل حال باندې پوه شئ عریان دا منصرف دی ځکه چې مؤنث عریانتون نه دي او سکران دا ندمان دا منصرف دی ځکه چې مؤنث ندمانتون فعلانتون بوده نه دي وګوره ورته اما الالف والنون زائدتان هر چې الف او نون زائدتان دي الف نون زائدتان تعریف ما کو چې هغه الف نون چې هغه دوانه زائد وي یعنی دوانه زائد مطلب دا دی کراځي دوانه برازي کځي دوانه بجي ان كانتا فی اسم کچریدار اسم په اخره کې وي وشرطه ان يكون علما نذير پر شرط دار نه غیر منصرف سبب جوړیدو پر شرط دار چې دا عالم وي كعمران وعثمان لکه عمران شو عثمان شو فسعودان اسم نبت منصرف سعودان چې نه دا وای دا وقونم دي نه دا منصرف ته ولی لعدم العالمیه ځکه چې عالمیت پکې نشته ده سعودان په اخره کې ګوره سعودان اسم ده او په اخره کې الف نون زائدتان ناغلی دي لیکن بیا هم منصرف ته وجه دا چې دا عالم نه لري هم وی کړي اسم په اخره کې الف نون ناغلی نو دا به عالم به وي اند چا بنوم وي او دا خو د اسم جنس ته د وقونم ده وقو ته سعودان ویلږي الګه پوه شو به باندې نو لہذا دا منصرف ته او وجه سره لعدم العالمیه ته وان كانتا في صفه او كثر د الف نون بانا د صفت په اخره کې راغلي وي فشرطون شرط تاثیر ولدار الا يكون مؤنثه على فعلانه چې د دې مؤنث په فعلانه بودن باندې راځي د فعلانه بودن باندې با ناراضي کسکران لکه سکران شو نو سکران دا اوس ګوره نشي سړی دا وای کنه نشي والا نو سکران چې نو دا غیر منصرف ده ځکه چې د دې مؤنث سکرا او سکارا راځي وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید سکارا د دې راځي نو دا پکې نه الګه پوه شو به معنی ها سکرا او عطشان دا وز عطشان چې نه دا غیر منصرف ده ځکه چې عطشان دا وصف ده د وصف په اخره کې راځي تګي کېدل خو د دې مؤنث عطشا راځي عطشارتون نه راځي لہذا دا غیر منصرف ده فندمان منصرف او ندمان چې دا منصرف ندمان دا هغه سړي ته و چې شراب ولا سړي سره ناس یو دا سره ملګری وي نو دا منصرف وي ولی لوجود ندمانتون چې دې مؤنث دا ندمانتون په دمانه راځي د فعلانتون په دمانه لہذا دا به منصرف وي الګه پوه شو به معنی ولی کوي اما ترکیب د دې نه د اسباب منصرف کې وم نمبر 100 بیانې چې ترکیب دی په علم النحو کې ترکیب دوه استعمالي یو ترکیب د ضم کلمه الی کلمه اخرى یعنی یو کلمه د بل کلمې سره ملاوهل خدل کې د دینه مراد دا ترکیب نه لري دلته د ترکیب نه مراد دا ده صیرورۃ کلمتین او اکثر کلمه واحده
صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير جزئية بحرف، من غير جزئية بحرف. صيرورة كلمتين أو أكثر، صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غیر جزئیت بحرف. تاسو په عربی کې یاد کوډه راخولي خبره ده، عربی کې یاد نه کو نو د سره چې دلته د مرکب نه مراد هغه مرکب دی چې د دوو اسمونو نه یو اسم جوړ شوی وي او په منځ کې پکې حرف پټ نه وي، د دوو اسمونو نه یو اسم جوړ شوی وي او په منځ کې پکې حرف عطف پټ نه وي، د دوو نه یو جوړ شوی وي او په منځ کې پکې حرف عطف پټ نه وي، یعنی دیتا مرکب منصرف وای، یعنی مرکب منصرف. یا د څه ولیکي لاول کې چې دلته کې د مرکب نه مراد مرکب منصرف ته. مرکب منصرف څه ته وایي؟ صيرورة كلمتين او اکثر کلمه واحده من غیر جزئیه بحرف، چې د دوو کلمونو یو کلمه جوړ شي په منځ کې به حرفیات پټ نه وي. د مرکب چې د غیر منصرف د لپاره سبب جوړیږي نو هغه لپاره شرط علمیت ته، شرط ول سره علمیت ته. مرکب منصرف چې د غیر منصرف د لپاره سبب جوړیږي د لپاره شرط علمیت ته، لکه بعل بکا، بعل بکا او معدی کرب، بعل او بکن اصل کې بعلن او بکنو، او معدی کرب بعض معدی او کربو. د مرکب فائدہ کولی کوي، د مرکب یا د ترکیب شپږ قسمونه دي، د ترکیب شپږ قسمونه دي. ترکیبی اسنادی، ترکیبی اسنادی چې بدی کې د یو کلمې بلتا نسبت تام شوی وي، لکه زید قائم کې د زید نسبت قائم ته شوی دی. نمبر 2 مرکب اضافي چې بدی کې د یو اسم نسبت بلتا شوی خو نسبت تام نه وي، لکه غلام زیدین. وسه فزان په پوکو به خبره مانه چې ما بګوي نسبت تام او کنه په مرکب اسنادی کوم دی اسم نسبت بلتا شوی او مرکب اضافي کوم دی اسم نسبت بلتا شوی، خو ما به خټه قید ولا غوتا تا چې په مرکب اسنادی کې دی اسم نسبت بلتا شوی خو نسبت تام وي، او مرکب اضافي کې اسناد تام نه وي، لکه په غلام زیدین کې د غلام نسبت زید ته شوی دی. دریم نمبر مرکب توصیفي چې بدی کې او د دویم اسم د اولنی اسم خواله یا بدواله بیان کړی وي، لکه برجل عالم کې لکه رجل عالم. مرکب سلورم نمبر مرکب بنائی چې ورته مرکب عددي هم وایي، چې بدی کې د دوو اسمونو نه یو اسم جوړ شوی په منځ کې پکې حرف عطف پټ وي، لکه 11 نه 19 پورې. د دې دوه جزونه مبني په فتحه باندې سوا د 12 نه چې اولنی جز معرب ده. مرکب صوتی چې بدی کې د دوو اسمونو نه یو جوړ شوی او اخرنی پکې حرف اسم صوت وي، اخرنی پکې اسم صوت وي، لکه سیب وې را وې. مرکب منصر چې د دوو اسمونو نه یو جوړ شوی په منځ کې پکې حرفیات پټ نه وي، دلته د مرکب نه مراد د اخرنی شپږم نمبر قسم دی. د مرکب منصر د لپاره مثال بعل بکا او معدی کرف. عبد الله دا به منصرف وي ځکه چې دا مرکب اضافي دی، مرکب منصرف نه دی. او شابه قرناها اصل کې ګوره عبد الله معنی دی الله کا بندا، دا الله بندا یو عبد یو الله دی، د دوو نه یو جوړ شوی دی، عبد الله یو نومي، عبد الرحمن یو نومي، خلقا په منځ کې په حرفیات په منځ کې په دیو په اضافت بلته شوی دی، مرکب اضافي دی لہذا دا معرب وي. او شابه قرناها یعنی سپینش وی کونسای ده هغه، سپینش وی کونسای ده هغه، دا هم جمله ده مرکب اسنادی ده او دا به مبني وي، مبني ځکه جمله من حيث الجمله دا مبني به حکم کوي. اما الالف والنون زائدتان غیر منصرف اسبابو کې وانا اتم نمبر الف نون زائدتان دي، یعنی هغه الف نون چې د کلمې په اخره کې راغلي او دوانه زائد وي. د دوانه زائد کېدو مطلب دا دی چې راځي دوانه به راځي، کله راځي دوانه باندې راځي، حذف کیږي دوانه به حذف کیږي.
کله یو کلمې په اخره کې نون زائدتان راغلي او دا علم دا بیا اسم می کمی کلمې په اخره کې چې الف نون زائدتان راغلي دا بیا اسم یا به وصف وي کله اسم په اخره کې الف نون زائدتان راغلي نو شرط ورلا عالمیت ته لکه عثمان کامران غفران نور شنوونه وای کنه سلمان خاقان حامان دا ټول او کچرتا دا د وصف په اخره کې الف نون زائدتان د وصف په اخره کې راغلي نو بیا ولا شرط ده چې دې مؤنث په د فعلانتون بو د من راځي مثالونه عمران عثمان کامران غیر منصرف دي ځکه چې اسم په اخره کې راغلي دي او شرط العالمیت ته پکې موجود ده سعدان دا غیر منصرف ته دا سعدان منصرف ته سعدان منصرف ته ځکه چې دا د اسم په اخره کې الف نون زائدتان راغلي دي او عالم نه ده ځکه چې دا د وقون دی د اسم جنس ته اسم جنس سعدان وقو ته وایي او سکران غیر منصرف ته ځکه چې مؤنث سکرا راځي او سکارا راځي عطشان غیر منصرف ته ځکه چې مؤنث عطشا راځي جوعان وګي ته وي غیر منصرف ته ځکه وصف ته مؤنث جوعا راځي او ندمان منصرف ته ځکه چې د دې مؤنث ندمانتون راځي چې دا د فعلانه په ځای باندې او د وصف په اخره کې نو شرط پکې نشته لہذا دا منصرف یاد بشي